पारा नंबर 19 सूरत अन्नमल आयत नंबर 23 सफ़ा 604 अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नी वजदतु इम्रअतन तमलिकुहुम व ऊतियत मिन कुल्लि शैइन व लहा अर्शुन अज़ीम वजदतुहा व क़ौमहा यस्जुदून लिश्शम्सि मिन दूनिल्लाहि व ज़य्यन लहुम الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إني وجدت بشكا ما أمندا امرأة يوخزا تملكهم شباشاي كولا پديباني وَأُوتِيَتْ وَالْقَرَشَوِ ما أُمُنْدَلَدَا وَقَوْمَها أو قوم ددي يسجدون يغي سجد كلا للشمس نورتا من دون الله سوى دا اللانا وزينا أو خيشتكريو لهم ديتا الشيطان شيطان أعمالهم عملنا ددي فصدهم بس هغامنا كريو دي عن السبيل لحق لارنا فهم لا يهتدون بس هغينا دخبل رعيت أو دخبل قوم دا مختلف سيزنو أغا تالاشي گئی حالات معلومي أو باقاعدة تپوسونه کوي چې چاته څه تکلیف خو نشته چا خو څه ظلم نه دی کړی ظالم او مظلوم دغه شانتي فقیر او مسکین عاجز د هغې حالت هغه معلومی تر دې پورې چې د زناورو حالات هم باقاعده هغه معلومول او د هغې هم تپوسونه هغه شروع کړي نو اچانک سلیمان علیه السلام یو خاص هدهد هغه ونه لیدو چې نور کله به د سلیمان علیه السلام د نظر د لاندې راتلو او په دغه ورځ باندې د سلیمان علیه السلام په نظر باندې رانلو چې کله سلیمان علیه السلام یو خاص جنگ ته روانو نو ما تاسو ته عرض وکړو چې د هدهد تپوس سلیمان علیه السلام ځکه وکړو د دې خاص تفتیش او معلومات یې ځکه وکړو چې سلیمان علیه السلام جنگ ته تلو عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې الله تعالی دې هدهد مارغه ته دا کمال ورکړی دی چې ځمکه کې کوم ځای کې اوبه وي نو دی هغه ځای په خپل چونچ باندې وخي چې دې ځای کې اوبه دي دا الله تعالی ورته کمال ورکړی نو سلیمان علیه السلام دی د ځان سره دې دپاره بوتله چې یاره مونږ یو ځای کې هغه خپلې خیمې لګو نو مونږ ته به دی فایده راکوي که هغه ځای کې اوبه وي نو دی به چونچ ووخي نو باقاعده پته به ولګي هلته به مونږ خپلې خیمې خښې کړو او بیا به زه پیریانو ته حکم وکړم زر به هغوی هغه ځای وکني او هلته نه به چې کوم دی نو مونږ ته اوبه میلاویږي نو هغه هدهد خاص چې د ده په کوم نظر باندې راتلو هغه په نظر باندې رانلو نو د خامخا تپوس وکړو چې دی چېرته تللی دی خفه شو چې آیا په ما څه چل شوی زما نظر کې کمی راغلی هغه ځای بدل کړی که شته دی نه نو بیا ورته د هغه ملګرو وی چې خو نشته نو سلیمان علیه السلام وی دا ولې غیر حاضر دی چې راشي نو زه به سزا ورته ورکوم حلالومې نو زر هغه چې کوم دی نو راورسېدو لږ ساعت بعد چې راورسېدو نو سلیمان علیه السلام تپوس کوي چې ته چېرته تللی وې ولې غیر حاضر وې نو دی خپل عذر ذکر کوي چې زه یو علاقې ته تللی ومه هلته ما یو ښځه ولیده چې هغه بادشاه وه او هغې ته ډیر زیات قیمتي څیزونه او ناشنا حکومت ورته ورکړی شوی دی یو ناشنا تخت یې ځان ته جوړ کړی دی ډیر لوی د هغې ذکر هغه را روان دی او هغې
دا ښځه په خپله باندې او د دې چې څومره قوم دی نو دا آتش پرستی د نور عبادت کوي، شیطان ورته بد عملونه هغه خشته کړي دي. نو دا هدهد وایي زه ځکه لیټ شومه چې ما په هغوی باندې تعجب کولو چې د الله عبادت ولې نه کوي. دومره هر څه ورته میلو دي، نو چې دومره نعمتونه ورته میلو دي، خو د دې خو باقاعده شکریا دا ده چې د الله عبادت وکړي، نو هغوی د غیر الله عبادت شروع کړ. نو دغه حکومت کې ګرځېدمه او تعجب کې ومه، حیران ومه. یعنی د سلیمان علیه السلام د دې ملګرتیا دا اثر و چې باقاعده هغه هدهد هغه چې کوم دی نو په هغه چا باندې تعجب کوي چې څوک د الله نه علاوه د بل چا عبادت کوي. د سلیمان علیه السلام د حکومت او د هغه د ملګرتیا چې کوم دی نو اثر و. بهرحال سلیمان علیه السلام د ده اوس بیا امتحان اخلي چې دا رښتیا وایي که دروغ وایي. نو بیا ورته یو خط ولیکلو چې دا خط ورته یو څو دعوت د دین ورته ورکړه. د هغې تفصیل را روان دی، خو دا دغه هدهد هغه عذر شو. دې کې خو څه خبرې ما عرض کې، یو خبره پکې دا راغلې ده چې دا هدهد وایي چې انی وجد چې ما داسې یو قوم ولیدو چې هغه د هغې مشره هغه ښځه ده، او ما په داسې خبرو باندې علم حاصل کو چې د هغې علم تا ته نشته. یعنی داسې علاقې ته لاړم چې هغې پویه تا ته نشته سلیمان علیه السلام ته، یو ما ته هغه پویه راغله. نو دې نه هسې علماو په دې ضمن کې یو دا مسله رایستې ده چې آیا شاګرد استاذ ته ویلی شي چې ما ته ستا نه زیات علم او پویه ده؟ دا خو دا هدهد شاګرد دی او سلیمان علیه السلام استاذ دی، ځکه پیغمبر دی، پیغمبر خو د ټول قوم استاد دی. نو هغه شاګرد استاد ته وایي چې ما سره په دغه ځای کې علم ډېر دی. نو آیا شاګرد دا ویلی شي چې استاذ ته چې جي ما سره علم هغه ډېر دی؟ علماو لیکلي دي چې د فقه په لحاظ سره یو استاد یو شاګرد سره په یو مقام کې علم ډېر شي نو دا ویلی شي چې یاره ما سره په دې ځای کې علم ډېر دی، دلایل سره ډېر دي، هر سره ډېر دي، د فقه په اعتبار سره دا ویلی شي. خو لیکن علامه الوسی صاحب رحمت الله علیه تفسیر لیکلی روح المعانی، نو هغه وایي دا د ادب د تقاضې خلاف ده، د ادب د تقاضې دا خلاف ده چې شاګرد استاذ ته ووایي چې زما علم تا نه سیوا دی، یا داسې یو خبره وکړي چې هغې باندې د استاد زړه خفه شي، داسې یو ټکی ذکر کړي چې خپل علم لږ سیوا ښکاره کړي. که د هر څیز استاد وي سړی خفه شي. استاد دی، هغه ته د شاګرد علم نشي رسېدی، نو چې داسې قسم خبره وکړي نو خامخا استاد ته پې باقاعده تکلیف میلاویږي. نو که چې یو ځای کې استاد خطا وي او شاګرد په سمه وي او شاګرد ته پته وي چې زه په سمه باندې روان یم او استاد دې ځای کې تیروزي، نو د ادب د تقاضې مطابق به دې استاد ته باقاعده خبره کوي، یا به ورته خط لیکي، یا به داسې یو کمال اختیاروي چې د استاد خفه هم نشي، د زړه ته نقصان ونه رسي. یو خو داسې خبره وي چې د هغې ضرورت نی، نو هغې نه کوي که نه جي. مثال استاد خطا هم دی خو دته ضرورت نشته، نو څه دپاره هسې چې کوم دی نو پښتنو متل دی یو ځای دی نه ګرېږي، نو څه ته یې ګرې، نو ضرورت نه دی راغلی، نو څه دپاره استاد چیړی؟ ضرورت چې راشي ضرورت، نو بیا به داسې طریقه اختیاروي چې د استاد زړه ته تکلیف ونه رسي. مولانا ذکریا صاحب رحمت الله علیه فضایل اعمال چې لیکلی، فضایل اعمال لیکلی چې دی نو د دی یو شاګرد دی او یو کتاب یې لیکلی دی. هغه کتاب مولانا ذکریا صاحب رحمت الله علیه ته رااستی، نو هغې ته وایي چې دا کتاب تاسو وګورئ چې کوم ځای کې خطا وي نو هغه تاسو کټ کړئ. نو شیخ ذکریا صاحب رحمت الله علیه څه ځایونه قلم ته وکړی دی، نو چې دا ځای کټ کا. نو واپسۍ کې هغه شاګرد جواب لیکي چې جی ستاسو په خبره زه اړو سوچ. ذکریا صاحب رحمت الله علیه د خپل استاد دومره ادب کړی دی، دومره ادب یې کړی دی چې هغه ادب تاریخ حیران دی. تاریخ د دې استاد دی مولانا خلیل احمد صاحب رحمت الله علیه سهارنپوري، په دې کتاب کې ډېر ذکر دی د فضایل اعمال کې د هغې به چې کله هم حج ته تلو نو شیخ ذکریا صاحب وایي کله به ما سره پیسې نه وي، ما به وایي چې ځم در سره ځم. وایي یو پیره هغې ووایي چې زه په دې کال حج ته روان یم، بحري سفر باندې پخوا خلکو حج کولو، په هغې وایي 9000 روپۍ خرچه راتله. نو وایي ما چې کوم دی نو
ذهن کې راله چې یاره دا حج ته خو ځم د استاد جي سره ځمه نو استاد جي چاراندام کولو نو اچانک مې ذهن کې راله چې بس زه ورته ویمه چې ځم در سره ځم در سره وایي ورته مې چې څنګه ووي چې یاره ځم در سره ځم نو وایي سخت راته غوسه شو مخ یې سور شو راته وایي ظالمه 6 زره در باندې زړې قرض دي ما ته دومره پورې د ما حالات ورته معلوم 6 زره در باندې قرض دي په 9000 حج کېږي دا 15000 روپۍ به ته کوم ځای نه ورکوې 15000 روپۍ د نن زمانې نه دي دا د نن نه د 100 کالو مخکې دي 80 کالو مخکې دي دا 15000 روپۍ به ته کوم ځای نه ورکوې ما ورته وایي جي تاسو نه بغیر به زما دغه ګران دی تاسو به حج کړي او زه به دلته یم دا ما نه نشي کېدی زه به ستاسو خدمت کوم ذکریا صاحب وایي چې په سمندري سفر کې به استاد جي تراویح نه پرېښودې دغه نفلونه به یې هغه نه پرېښوده د شپې تهجد به یې هغه چې کوم دی نو نه پرېښوده او دا سفر چې دغه شروع کېږي د بحري سفر د حج نو دا 3 میاشتې پیله شروع کېږي رمضان نه مخکې شروع کېږي نو وایي په تراویح به یې په هغې کې هم نه پرېښودې نو وایي ما به هم جمع ورکوله هم مې ورته تراویح پړاولې قرآن مجید به مې ورته مخکې وي او بیا په میس کې به چې خلک دا 4 رکعاته چې وکړي نو لږ غونتې کښېني که نه دي نو وایي مونږ به لږ ډېر کېناستو راوروسته به شم استاد ته به مې چاپي موږه هم امام وم دا به مې نه کته چې زه امام یم خو زه خو شاګرد ما به دې ته کته چې زه شاګرد یم راوروسته به شو او استاد جي به ته مې چې جي خپې اوږدې کوي ښه ټیټ چاپي به مې کوم بیا مې وایي چې اوس چې کوم دی نو ځان تیار کړي دومره ادب او احترام د خپل استاد یې هغه چې کوم دی نو کړی یو بل عالم هغه لیکلي دي چې ابا ما ښکته نه تویولو کله به ما په سر ووینځلو په هغه خیرو باندې هغې دا زما د استاد د ټوپۍ خیري دي دومره ادب والا خلک نن سبا استادانو ادب څوک نه کوي د دې وجې نه علم نشته د دې وجې نه پوهه د دین هغه چې کوم دی نشته نو بهرحال علامه الوسي صاحب وایي چې یو استاد بعضې ځای کې دې کې یو بله خبره ماته رایاده شوه شیخ ذکریا صاحب رحمت الله علیه یو کتاب لیکلی دی بل نو په هغې کې یو شاګرد دی په هغه باندې اعتماد دی نو هغه ته یې استولی دی چې دا کتاب ته لږ وګوره بعضې شاګرد قابلي نو استاد ورته کتاب واستوي چې دا ته وګوره دا د چاپ کومه هسې نه څه خطا وي پکې څه نو باقاعده صراحتا یو ځای کې شیخ ذکریا صاحب خطا شوی دی انسان دی غلطي ترې نه شوي ده باقاعده یو ځای کې صراحتا غلطي کړې ده نو شي هغه شاګرد چې دغه غلطي داسې ده چې ډایرکټ پې پوهېږي نو ډایرکټ ورته چې شیخ ذکریا صاحب پې نظر پرېوتی نو ښکته یې ورته لیکلي یہ تو میں نے صریح غلطي کی ہے دا خو ما واضحه غلطي کړې ده ما واضحه غلطي کړې خو داسې ورته نه چې استاد دا تا غلط لیکلی استادانو ته به دا ټکم نه وایي چې دا تا غلط ویلي داسې ناشنا خلکو نو بهرحال استاد ښه نو دې ځای کې بیا دا هدهد سلیمان علیه السلام ته ولې وایي چې ما سره علم ډېر دی دا عذر ذکر کړي دا دې وجه نه وایي چې خپل علم سوا دا یریږي سلیمان علیه السلام یې العلوم دی دی وایي نه دا لږ خبره زما اوري ما ته لږ یو نوی غوندې علم حاصل شوی دا نه وایي چې زما علم تا نه سوا دی دا د عذر په بنیاد باندې ذکر کوي چې زما عذر قبول شي ځکه چې د علم خبره ورته وکړمه نو دی به خامخا هغه چپکېږي اني وجدت امرأة ما ته یو داسې ښځه مې ولیده دا ښځه څوک وه د دې نوم دی بلقیس او یوې ښځې سره نکاح کړی دا اختلافي مسله ده چې انسان د جناتو سره نکاح کولی شي او که نه شي کولی ځینې علما وایي کولی شي او دا خبره وایي غلطه ده دا بعضې کتابونو کې یا بعضې خلکو نه چې دا اورېدلي شوي دي که نه چې د جناتو ماشومان ډېر پیدا کېږي په یو ځای باندې نه دا غلطه بالکل کتابونو لیکلی دی چې د جناتو هم دغه شانتې ماشومان د زنانو نه پیدا کېږي څنګه چې د سړو حساب کتاب دی د انسانانو حساب کتاب دی او باقاعده هم دغه شانتې 9 میاشتې 8 میاشتې ولا 2 میاشتې دغه شانتې باقاعده کېږي دې نه اضافي ده د جناتو اولاد کې باقاعده په خوراکونو کې فرق شته خوراکونو کې هغې فرق شته خو لیکن په دې سیس کې د هغې فرق نشته چې ماشوم یې 3 په یو ځای 5 په یو ځای باندې پیدا کېږي ډېر خلک دا وایي ډېر وایي چې پیدا کېږي واړه وي ایرو کې نه نوځي دا ټولې دنیاوي خبرې دي او د عوامو خبرې دي نه د جناتو توالد او تناسل ماشومان پیدا ما د یو جناتو ښځې سره هغه چې کوم دی نو نکاح کړي الله یې دا تکبر ختمولو سلیمان علیه السلام چې کوم دی نو اوس باقاعده د دې لور بادشاه شوي ده سلیمان علیه السلام ورته وارننګ ورکوي ورته وایي چې راشئ یعنې حمله در باندې الله یې هغه تکبر ختموي د نسل نه الله تعالی هغه تکبر وباسي او هغه بیا راځي او سلیمان علیه السلام باندې چې کوم دی نو ایمان راوړي نو بهرحال الله تبارک وتعالی دلته دا مسله ذکر کوي او دا هدهد هغه چې کوم دی نو تعجب کوي